السلام علیکم دوستانو زمانه نننۍ ویډیو د کم ملګري چې پاکستان کې ایثار شوي دي او خروج او د اقامې ختمه شوي دي نن نوي کیږي د دې باره کې د تاسو ټول ویډیو وګورئ تاسو به زه په دې باندې پوه کم امبیسي اف پاکستان سفارتخانه پاکستان چې کوم اعلان کړی دی چې د کوم مسافرو خروج او او اقامه کمپنیانو یا دغو کفیلانو نه د سیوا کړي نو هغه خپل ټول ډاکومنټس امبیسي د ایمیل ته راسینډ کوي تاسو ته چې په سکرین باندې ښکاري ما په اردو کې ویډیو جوړه کړې وه پښتو کې هم په تاسو پوهیږم خو دې کې ما ویډیو جوړه کړې وه نو ماته اکثر بیا ملګرو وویل چې یار عمر بھائی مونږ خو ټول خپل ډاکومنټس به ورته ولیکو د سی آر نمبر پکې څه شی دی نو زه انشاءالله نن تاسو په دې ویډیو کې پوهیږم چې د سی آر نمبر څه شی دی او د تاسو په کومه طریقه باندې امبیسي ته خپل دغه ولیږئ ګورئ دوستانو د ویډیو تاسو زما ټول ویډیوګانې په یوټیوب چینل باندې ګورئ او ریکویسټ دا چې تاسو زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نه نو یوټیوب چینل مو سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو د ملګرو سره شیر کوئ چې هغه ته فایده هم رسی او ویډیو ضرور لایک کوئ ګورئ دوستانو امبیسي پاکستان اعلان کړی چې یاره د کومو خلکو اقامو خروج او نه سیوا شوی نو هغه د خپل کفیل او د یا د خپل متعلقه کمپنۍ په کوم ریجن کې چې د هغه ټول تفصیل دا ایمیل تاسو ته په سکرین باندې ما وختیم دا اوس هم درته ښکاري په دې ایمیل باندې مونږ ته راسینډ کوي ټیک شو دوستانو نو د دې به څه کېږي چې پاکستاني امبیسي به د متعلقه حکامو سره خبره کوي چې یاره دې خلکو اکثر دې کې داسې ملګري دي چې یاره د هغو 12 کاله د کمپنو کې شوي دي د هغو اینډ اف سروس په زرګاو ریاله د هغو پاتې دي نو چې هغو پسې کله کمپنۍ خرج المیود په کټګرۍ کې ور واچوله نو دا خو د هغو نقصان دی بیا دغسې دوستانو زما یو ملګری او هغه کفیل به ورته وایي چې یاره ستا خروج او د نه سیوا کېږي په سیسټم کې دا مسله ده هغه مسله ده نو ما ته پرون ټلیفون وکړو یاره ما ولې په خپل رسوم جمع کړو د خروج او د دپاره خو کفیل به دقه وایي چې نه کېږي ما ته پرون ټلیفون وکړو یار عمر به ورته څه چل ولو که دا څه دي ما یو بل ملګري ته د هغه د اقامې هغه تصویر ور ولېږو نو هغه ما ته ووایي چې دا د خرج المیود په کټګرۍ کې ور اچول دی ګورئ ورته دا سکرین شاټ بیا ما ته راسینډ کړو تاسو وګورئ دا نو دې کې چې کم ملګري د خرج المیود په کټګرۍ کې ورواځي دوستانو دې کې نقصان د هغه ملګرو دی چې 12 کاله د کفیلانو سره کار کړی د هغو اینډ اف سروس پاتې که نه نو اوس تاسو څه وکړئ دوستانو زه تاسو طریقه درښیم تاسو خو به ټول خپل اقامه د خپلې کمپنۍ نوم په کوم ځای کې ده په کوم ریجن کې ده هغه ټول به ورته ولېږئ زه تاسو ته اوس په دې کې درښیم دوستانو چې د سی آر نمبر څه شی دی ګورئ دوستانو په دې پاسپورټ باندې که ستاسو خیالي ګورئ ورته په دې سکرین تاسو ته اوس ښکاري یو ته په دې پاسپورټ په کوم ځای باندې چې ویزه لګېدلي یو ته سجل وی او یو ته مستند وی نو تاسو به دا مستند پرېږدئ او دا سجل چې کوم دی دقې ته سی آر نمبر وی دوستانو دغه سی آر نمبر به امبیسي اف پاکستان ته ورسینډ کوي دې ته بیا هغو ته کمپلیټلی په سیسټم کې پته لګي چې یاره دا ستا د کفیل څه نوم دی ستاسو کمپني په کوم ځای کې ده او څومره مهنه او دا ټولې قصې بیا هغو ته په سیسټم کې به هغو ته بیا پته لګي نو دغه سی آر نمبر دی دوستانو دغه سی آر نمبر به تاسو به دغه پاسپورټ په کوم ځای باندې تاسو ویزه لګېدلې ده دغه نه به دا نمبر ځان سره سیو کړئ او دا به امبیسي اف پاکستان ته ورسینډ کړئ په دې ایمیل باندې کوم ایمیل چې تاسو ته په سکرین باندې ما وختي شو کو په دغه ایمیل باندې ان شاء الله تعالی د الله پاک نه امید دی چې د کوم ملګرو خروج او د اقامې نه دي سیوا شوي پاکستان امبیسي په دې کې بھرپور کوشش کوي ان شاء الله چې د هغه ملګرو اقامې خروج او د سیوا شي او هغه د خیره سره خپل دلته سعودي عرب ته د خیره سره مزدورۍ دپاره راشي مونږ هم ستاسو دپاره دعا ګویو کوم ملګري چې هلته پساو شوي دي چې الله رب العالمین هغو په خیر او عافیت سره سعودي عرب ته واپس خپلې مزدورۍ له حلالې مزدورۍ له راولي ان شاء الله امید ده دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي که دغسې قسم ویډیوګانو ستاسو امید ساتئ زما چینل ضرور سپورټ کوئ لایک هم کوئ ویډیو او د ملګرو سره ویډیو شیر کوئ چې نور ملګرو ته هم فایده رسي او که تاسو په سم مسلې ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ ان شاء الله نیکسټ ویډیو به زه په هغې باندې جوړه کړم شکریه